أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. مخکی رکوع کې د دو ډلو د دو جماعتونو ذکر وشو چې یو جماعت د صحابه یعنی د مؤمنانو او دویم جماعت د کفارو. په تیر درس کې مختصر یو درې خبرې دوا یا درې خبرې چې هغه پوښتلې شوې وي نو هغه کو د تیر درس. یو خبره دا وه په تیر درس باندې چې وړاندې ویلی شو قرآن عظیم الشان چې دی هدل للمتقین دا د متقیانو دپاره هدایت دی. نو دلته یو اعتراض یو پوښتنه ملګري دا وکړه چې آیا دا قرآن صرف د متقیانو دپاره هدایت دی که نه د غیر متقی دپاره هم هدایت دی؟ نو د دې آسان جواب دا دی چې قرآن عظیم الشان د متقیانو دپاره هم هدایت دی او د متقیانو نه علاوه د تمامو انسانانو دپاره هم دا قرآن عظیم الشان هدایت دی. د تمامو انسانانو دپاره هم دا قرآن هدایت دی. دلیل د سورة البقره دویمې سپارې دا آیات کریمه دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. رب کریم او فرمایل میاشت د رمضان المبارک هغه میاشت چې په دې کې نازل دی قرآن او دا قرآن هدایت ته د پاره د خلکو هدایت کوونکی دی. نو ګوره دلته هدل للناس راغلی د تمامو خلکو د پاره تمامو انسانانو د پاره هدایت دی. دا چې ذکر د متقیانو دلته راغی چې هدل للمتقین نو د قرآن نه چې ډیره فایده اخیستې ده هغه متقیانو اخیستې ده. متقیان هغې دپاره په قرآن کې هدایت دی، یعنی مطلب دا دی چې متقیانو ته الله تعالی توفیق د نیکو اعمالو زیات ورکړي په نسبت د عامو خلکو باندې. ذکر د متقیانو راغلی دی ځکه چې کوم دی ذکر د متقیانو راغلی. نور قرآن د غیر متقی دپاره هم هدایت دی، د هغې دپاره هم د نیکۍ او د دنیا د آخرت د خیر ذریعه ده قرآن عظیم الشان. یو تپوس دغه شوی و. دویم تپوس دا ترجمه نشر کېږي نو یو ملګري واټساپ باندې به چېرته اورېدلي هغه دا تپوس کړی و چې تاسو وویل چې والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقیان هغه کسان دي چې دوی تصدیق او یقین کوي په هغه کتاب چې تا ته نازل کړلی شوی دی. یو ترجمه مونږ دا کړې وه او بیا مې ویلو چې یا دویمه ترجمه دا ده بما پاغه کتاب انزل الیک. بعض مفسرین فرمایي دا ترجمه وکړه چې نازلولی شي تاسو ته ای نبی علیه السلام. دا دویمه ترجمه دا چې دا نو دا به د هغه زمانې سره لګولی شي کوم زمانه چې د نزول د نبی علیه السلام د قرآن وه. دا چې اوس هغه کتاب چې تا ته نازل دی نو د سورة البقره نه وړاندې شپږ اتیا سورت نازلو دا باقي خو وروسته پاتې ولې په دې باقي قرآن باندې هغې ایمان نه لرلو یې. دا ترجمه چې مونږ کومه دغه کړې ده نو دا دویمه ترجمه دا د هغه زمانې سره مطابق مو کړې ده، یعنی چې په هغه زمانه کې دا کم قرآن نبی علیه السلام ته نازلولی شو نو په دې باندې هم هغې ایمان لرلو. دا دوه خبرې شوې. درېیم تپوس دلته دا شوی و چې بعضی مرګرو کړو چې ان الذين كفروا سواء عليهم
بشک هغه کسان چې کفر کړي برابر د پدوی باندې کته او یروي دوی لرو کو نه یروي دین عام کفار مراد دین مونږ ګوره دا واضحه کړي وا علامه بیزاویری کی په دې آیات کې سمعین کفار مراد دي ابو لهب ابو جهل ولید بن مغیره یا علما د يهودو چې کوم بی دین او کفار او هغه ته مراد دي تدری پختنه شوی وي اوس د نن درس ترجمه آغاز کو ګوري ورته ومن الناس بعضی د خلقنا دا درې مډل دا یو ډله د مؤمنانو وا هغه ذکر شو دویم ډله د کفارو وا دا غي ذکر مو شو جزای اخرویم بیان شو درې مډل د منافقانو دا په دې 14 آیاتونو کې 15 صفات د منافقانو بیانېږي او دو مثالونه د منافقانو الله تعالی بیانوي منافق چونګ ډیر مکار وي او هغه جامه هغه غستی کومه جامه چې د مؤمن دا ظاهر کې د ایمان اظهار کوي نو د پہچان لګرانو الله تعالی د منافقانو هغه بد صفات 15 صفات په دې 14 آیاتونو کې بیان کړی دي په دې 14 آیاتونو کې هغه 15 صفات د منافقانو بیانېږي او دو مثالونه بیانې چې دا خبره پوره واضح شي نو الله فرمایي ومن الناس بعضی د خلقنا من هغه سوق دي یقولو چې وای آمنا مونږ یقین کړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او پورز اخرنه باندې وما هم او حال دا دې چې ندی دوی بمؤمنین یقین کون کی الله فرمای د دې هغه حقیقت ته حال بیانې چې دی خو په خلوای چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې او پورز اخرنه باندې خو حال دا دې چې ندی دوی یقین کون کی نه په الله یقین کوي نه په ورځ د آخرت او دروغ وای دا دروغ ویل دا د منافق صفت ده لکه حدیث کې ذکر دی دا جماعت د منافقانو چې کوم په مدینه منوره کې نو اکثر پدې کې يهود اکثریت د يهوديانو نو ها الله تبارک وتعالى د دې دویم صفت بیانې د منافقانو هغه بد صفت ده دي یخادعون الله دوکه کوي دوی دا الله تعالی د نبی سلام صلی الله علیه وسلم د الله سره غوسوک دوکه نشي کوله یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله سلام اوس د الله سره دی دوکه کوي د ترجمه مفسرین دا کوي سوال دا دی چې الله ته غوسوک دوکه نشي ور کوله نو جواب دلته دا دی دو جواب زه کوم آسان یو دا چې دلته مضاف مقدر دی اے یخادعون رسول الله دی دوکه ور کوي رسول دا الله لرام صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته دوکه ور کوي نو هغه مبارک ته چې دوکه ور کوي نو دا دوکه داسې دلکه چې الله ته دوکه ور کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته دوکه ور کول داسې دی لکه الله له دوکه ور کول ذکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اطاعت الله خپل اطاعت ګرځولې داغي بیعت الله خپل بیعت ګرځولې د اغوی مبارکو هغه رمی وشتل الله خپل وشتل ګرځولې دي نو د اغي مبارک ته دوکه ور کول الله تعالی ځان ته نسبت کې دا سیدا لکه چې ما ته دوکه را کې الله وای یا دا مقصد دی دویم جواب دا دی یخادعون الله فی زعمهم دی دوکه ور کوي الله تعالی لرا په خپل ګمان کې الله له څوک دوکه نشي ور کوله خود دې ګمان دا دی چې ګینه مونږ الله لرا دوکه ور کوو نو دی په دې خپل ګمان کې الله لره دوکه ور کوي
او الله له څوک دوکه نشي ورکوله. یخادعون الله دوکا کوي دوی د الله تعالی د نبی سره صلی الله علیه وسلم. والذین آمنوا او د هغه کسانو سره آمنو چې یقین او تصدیق یې کړی دی. مؤمن چاته وي چې هغه یقین کړی وي تصدیق یې کړی وي دړنه دغه مؤمن دی. وما یخدعون په حقیقت کې دوکا یا په حقیقت کې نشي کولای دوی په حقیقت کې دوکه نشي کولای دوی. یادو وایم وما یخدعون دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپل سره. خدای یا رسول الله سلام له دوکه ورکو چې دی په خله ایمان ظاهر کی یا مؤمن له دوکه ورکو چې دی ورته چې ما ایمان راوړل زه تصدیق کوم دړنه مې منلې دي نو دی خو دی اړه کې دا راځي کې دا دوکه مون خدای یا رسول الله سلام ته ورک خو خدای له څوک دوکه نشي ورکولې دا دوکه خو دی خپل ځان له ورکا ځکه د دې دوکي هغه وبال او سزا او عذاب اخم د دې په ذمہ پاتې شو کنه اخو به دې ته واپس ملاويږي. نو الله فرمای وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی په حقیقت کې الا انفسهم مگر د ځانونو خپل سره. وما یشعرون لیکن دوی شعور نه لري دی پوهیږي نه په دې خپل نقصان باندې نه پوهیږي چې د دې دوکې دا وبال چا لره دی دا دوکه چې مونږ کم کو د دې سزا او عذاب چا لره دی دی په دې نه پوهیږي. فی قلوبهم د دوی پزړونو کې مرض د شک او د نفاق دی. فی قلوبهم پزړونو د دوی کې مرض دی د څه مرض دی د شک او د نفاق. فزادهم الله مرضا پس زیاد که الله تعالی دوی لرام دغه مرض. فزادهم الله فزاد پس زیاد که هم دوی لرا الله مرضن د جهت د مرض نه الله نورم زیاد که یعنی دوی لرا الله دا مرض ور زیاد که. قرآن عظیم شان بنازل دو ندی بدا شک نورم سیوا کېدو د نزول د قرآن زمانه وا نوی سورتونه و آیاتونه بنازل دل د دې دا نفاق د دې دا مرض دا به نورم زیاتې دلو. خام ولهم او شتد دوی د پارا عذاب علیم درد رسون کې د دوی د پارا عذاب درد رسون کې دے علیم معنی درد رسون کې ولهم شتا د دوی د پارا عذاب علیم یعنی دردناک عذاب دی د پارا ډیر دردناک درد رسون کې عذاب دی. بما په سبب د هغه کانو چې ودوی یکذبون چې دروغ به ویل په اظهار د ایمان خپلګي ایمان نه لرلو او د ایمان په ظاهرولو کې اظهار د ایمان کې به دروغ ویل نو دی د پاره دردناک عذاب دی. واذا قيل لهم هر کلام قیل چې او ویل شي لهم دوی تام لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پزمکه کې هر کله چې دوی ته ویل شي چې فساد مکوي پزمکه کې نو دی سوی څوک ورته نصیحت کوي او دوی ته وایي چې فساد مکوي پزمکه کې قالو نو وایي دوی انما خبر دادا نحنو مونږ چې یو مصلحون اصلاح کون کیو مونږ خو اصلاح راوستون کیو مونږ اصلاح کون کیو مونږ خو فساد والا نه یو دا به د منافقانو ویل. الا خبردار الله حقیقت د حال بیانوي الا خبردار انهم دوی چې دي هم المفسدون هم دی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په دې فساد خپل باندې شعور هم نه لري دی شعور نه لري هغه خپل فساد ورته اصلاح کاری خپل فساد ورته خیر ښکاریږي ځکه شعور نه لري.
خام منافقانو بچ کم دی خپل فساد تا اصلاح به ویلا خپل بدو باندې به د خیر ګمان کولو لکه قران کې الله فرمایي افمن زینا له سوء عمله فرآه حسنا د بعض چا مثال بیانېږي هغه چاته چې خپل عمل هغه بد عمل ورته خخ کاریږي دک څه به دا بد عمل د منافقانو ته هم خخ کاریدلو هغه خپل بد عمل به ورته خستخ کاریدلو ها الا خبردار انهم دوی چې دی هم المفسدون هم دی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی شعور نه لري دی پوهیږي نام واذا او هر کلا قیل چې او ویل شي لهم دوی تا امنو یقین او تصدیق وکي کما لک سرنګا امن الناس لک چې یقین او تصدیق کړي دي الناس مراد تن صحابه دي رضی الله عنهم کله چې او ویل شي منافقانو ته ایمان راوړي یقین او تصدیق وکي لک څنګه چې ایمان راوړي یقین او تصدیق کړي دي صحابه کرامو داسې ایمان راوړي دی ته به ویل شنو دی به د صحابو ته په جواب کې داسې نه ویل چې موږ داسې ایمان وروړو لکه چې بې عقلانو ایمان راوړی نعوذ بالله دی به چې کله د صحابو نه ځان لشو په خپل درمیان کې امام بغوی لیکي چې کله به دی ځان لشو نو دی به په خپل درمیان کې یو بل ته ویل قالو او به ویل دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو آیا مونږ هم یقین وکړو او تصدیق کو کمال کسرنگا آمن الصفحاء چې ایمان راوړې یقین او تصدیق کړي دې صفحاء صفی چاته وي خفیف العقل کمقل انسان ته بیا عقل ته دته پاره به کې صفی ویل شي نو دی خپل درمیان کې یو بل ته ویل امام بغوی لیکي په خپل درمیان کې یو بل ته ویل چې موږ داسې ایمان راوړو لکه دې بیا عقل صحابه کرامو چې راوړې عیاذ بالله صحابو ته به د بیعقل نسبت کولو د دین چې کوم مقتدیان دي اکابر دي اسلاف دي مشران دي اغه ته د بیعقل نسبت کول دا د منافق خاصه وا الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي هم الصفهاء هم دي بیعقلان دي ولكن لا يعلمون ولكن لا لیکن دوی لا يعلمون نه پويږي په دې کم عقل خپل باندې په دې خپل کم عقل باندې علم نه لري پاغیم نه پويږي واذا هر کلام لقو چې ملاقات وکړي دا منافقان الذين دا کسانو سره امنو چې مؤمنان دي کله چې ملاقات وکړي دا منافقان دا کسانو سره چې مؤمنان دي قالو نو دا منافقان مؤمنانو توي آمنا دی ورتوي مونږ هم ایمان راوړې دي ستاسو د ایمان پشان باندې ګوره مونږ هم ایمان لرو واذا خلو او کله چې دوی ځان لشي او ملاقشي الى شیاطینهم دا خپل مشرانو شیطانانو سره او اسو خپل سره مشرانو خپل سره چې مراد تن دلتا هغه پنځه مشران د منافقانو دي کله چې دي د خپل شیطانانو سره ملو شي ګورو د دې مشرانو ته الله نسبت د شیطانو کو شیطان دا څه ته ویل شي چاته ویل شي دا شیطان مانس د مطلب دا علما لیکي دا شیطان چې دی نو دا ماخوذ دی د شیطان شیطان په معنا د بعید من رحمت الله هغه چې د الله د رحمت نه لري وي شیاطین جمع دا واحد شیطان راځي او شیطان ویل شي هغه چاته چې هغه د خدای د رحمت نه ډیر لري وي هغه ته شیطان ویل شي د شیطان کار څه دی تحسین القبیح والتقبیح الحسن بد کار خلقو ته خسته کول او خسته کار ورته بدرنګ ښکارا کول دا کار د شیطان دی دا د شیطان ډیوټي دا ښه کار ورته بدای
او بد کار ورته خسته کوي دا د شیطان کار دی. الله فرمایي وګوره شیطان چې دی کنه تاسو ته په صورت د قران عظیم شان درشم سي بار اخري سورۃ الناس کې به تاسو ته راشي. شیطانان چې دي نو دا دوه قسم دي. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بعض د انسانانو نه دي او بعض د پیرانو نه دي. دوه قسم شیطانان دي. نو دلته چې کوم قسم د شیطانانو دي نو هغه نه مراد انسی شیطانان دي. کله چې دا منافقان د خپل انسی شیطانانو سره ملو شي نو دی هغه ته سوي قالوا وایدا منافقان ان معكم ممتاز سريو مونږ تاسو سره یو. کله چې هغه سره ملو شو صحابه سره مونږ تاسو غونډه ایمان راوړې، کله چې دې سره ملو شو مونږ تاسو سره یو. انما یقینا خبر دادا نحنو مونږ چې یو مستهزئون استهزاء کوونکي یو مؤمنانو پوری مونږ په هغه پوری خنداګانې کوو، مونږ په مؤمنانو پوری استهزاء کوونکي یو. دی به دي منافقانو با د شیطانانو ته خپل مشرانو ته پیدا سویل الله تعالی یستهزئ الله تعالی چې دې یستهزئ معنا یجازیهم الله تعالی سزا به ورکړي دی لرام دغه استهزاء. الله تعالی یستهزئ سزا به ورکړي دغه استهزاء بهم دوی لرام، بهم ای باستهزائهم. الله تعالی به دوی لره سزا او بدله ورکړي دغه خنداګانو د دوی دغه استهزاګانو د دوی د دې بدله الله تعالی دوی لره ورکړي. د استهزاء یعنی د ټوکو جزا به الله تعالی دوی ته په ټوکو سره ورکړي. دی به خنداګانې کولې دا مشاکلتن دغه په حدیث کې راځي وګد حدیث ته دی منافقانو ته په قیامت کې د جنت دروازې پرانستې شي. دی ته به ویل شي حلموا الى الجنه راشي جنت تراشي. دی ډېر خوشاله شي ها غزینه په منډه په جنت دروازې تراشي. خو چې ټیم رو رسیږي نو په دغه وخت د جنت دروازه به ورته بند کړل شي. دی چې رو رسیږي دروازې به ورته بند کړل شي. نو بر نه مؤمنان بناست په تختونو باندې غي بدی ته ګور دی پوری بخان دي. بیا به د بل دروازه به لري ورته بل پرانست شي. التنب आवाज شي حلموا الى الجنه ال دل تراشي دی جنت تراشي. نو دی به دې بیا په منډال تلاړ شي. خو چې څنګه ورسیږي دروازه به ورته بند کړل شي مؤمنان به پوری بیا وخان دي. ها د استهزاء د دې د ټوکو هغه بدله الله تعالی دی لره ورکی مشاکلتن ويمدهم معنا يمهلهم یعنی مهلت ورکوي دوی لره الله تعالی فی طغیانهم پسر کا شیخ بل کی یعمهون ای یترددون سرگردانا. الله تعالی پرېګدي دوی لره پسر کا شیخ بل کی سرگردان هم دک سی پرېګدي مهلت ورته ورکوي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى اولئک دا منافقان الذین غسان دی اشتروا الضلالة اشتروا دوی اغست دا الضلالة گمراهی بالهدى په مقابل د هدایت کې اغست دې دوی گمراهی لرا په مقابله د هدایت کې. فما ربحت پس هیڅ ګټه اونکړلا تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا او ندی دا منافقان مهتدین هدایت مندون کی. دا منافقان هدایت مندون کی ندی د دې تجارت دی تیز ګټه مونکا او دا منافقان چې دینو دی هدایت مندون کی ندی. دیزی پورے بستے صدق اللہ مولانا العظیم. اعوذ باللہ من